قال ابو حنیفه رحمه الله المظاهر اذا جامع امراته في خلال الاطعام لا يستانف الاطعام. یو سړی زهار وکي، داسې زهار وکي چې وایي خپل زنانه ته چې انت علیه مثل ید امي یا رجل امي، داسې وایي زهار وکي. اوس چې زهار یې وکړ، اوس مسله دا ده چې دې کفاره ده. کفاره دا ده چې یا به رقبه آزادی، غلام به آزادی، یا به ده روجې ساتي 2 میاشتې، یا به ده اطعام کوي 60 مسکینه. اوس الله سبحانه و تعالی بیان فرمایله ده، داسې فرمایله ده چې تاسو کې یو کس زهار وکي خپل زنانه سره، نو دا دې غلام آزاد کی مخکې د مساس نه، جما نه مخکې. که جما یې وکړه غلام یې آزاد که ګناهګار ده، یا دې د روجې ونشي مخکې د مساس نه چې جما یې نه کړي. که جما یې وکړه نو بیا به د اعاده کوي د روجو، یا به د اطعام ورکوي 60 مسکینه. دا 60 مسکینان سره مساس قید نه ده ویلی، دا اولو 2 سره ویلی ده چې دا به غلام آزادی مخکې د مساس نه، جما نه مخکې، کوروالی سره به جما نه کړي، دا کفاره به ده کوي. یا به دا روجې نشي مخکې د مساس نه، جما به یې نه کړي، یا به دا اطعام ورکوي 60 مسکینان. اوس په دې اول 2 کې دا قید په نس کې تصریح ده په دې خبره قرآن کې چې دا به قبل المساسی، جما نه مخکې به دا غلام آزادی، هغې نه بعد دا جما کوی شي، یا به دا روجې ساتي، هغې نه بعد دا جما کوی شي. دې 2 سره قید د لا مساسه ده. دا اطعام دي 60 مسکینه، دې سره مساس قید نشته. اوس احناف داسې وایي چې مقید په خپل تاکید باندې محمول ده او مطلق په خپل اطلاق محمولی. مطلق کې تاکید قید لګول دا نسخه دی مطلق ده، ځکه مطلق خو مطلقی معنی متعینی، فرد متعینی، افراد خارج کې متعینی، معنی متعینی، دا مطلق ده. نو اطعام 60 مسکینه نه ویلي دي، هلته خو مساس قید نشته. اطعام 60 مسکینان دې معنا متعینه ده، 6 کسانو ته خوراک ورکول. فرد متعین ده، فرد دا چې 6 کسانی هغه ته خوراک ورکي، بس دا فرد ده کنه، نو دا مطلق ده. او مطلق په خپل اطلاق جاری ده، قرآن مطلق ده. اوس کده سره قید ولګیا د مساس چې دا 60 مسکینان ته بده خوراک ورکي مخکې د مساس نه، دا قید لګول دا قلب دی مقید مطلق ته په مقید، قلب دی مطلق په مقید، دا نسخه د کتاب الله ده، نسخه دی مطلق ده. النسخه جایز نه ده په قیاس، دا رنګ جایز نه ده په خبر واحد، ځکه خبر واحد ځونی ده، قیاس ځونی ده. په ځونی سره قطعی کې نسخه جایز نه ده. اوس موږ داسې وایو، شوافی داسې فرمایي، دا رنګ موالک فرمایي چې نه، اطعام 60 مسکینان دې کې هم مساس معتبر ده. یعنی کده په منځ کې جما وکړه به بدای اعاده کوي، به با سرناو 6 مسکینان ته خوراک ورکوي. که منځ کې جما وکړه به بدای اعاده کوي، دلته دا معتبر ده چې دا 6 کسانو ته طعام ورکوي مخکې د جما نه، وروسته بیا جما کوي شي چې کله دا کفاره ادا کوي، بس بیا خو ښځه خپله شو. اکه منځ کې وکړه بدای اعاده کوي، لکه څنګه چې 6 روزې نشي او منځ کې د جما وکړي، نو دا کله عدم شوی، دی به بیا اعاده کوي. چې کله ته قرآن پاک لا مساس ویلي دي کنه چې دا 6 روزې نشي مخکې د جما نه، نو که منځ کې جما وشو نو شوه، نو دا کله عدم شو.
نو شوافی موالک داس فرمایي چې دلته هم جما قید مراد ده نو کماس کې جما وکړه دای به اعاده کوي مونږ څه وایو احناف چې نه اول دوو کې دا قید شته دی ا مقید دا مقید په خپل تاکید مخولي دریم کې قید نشته چې دریم کې نشته نو دا مطلق ده مطلق په خپل اطلاق جاری نو کله جما مس کې وکړه هم اطعام 60 مسکینان کفاره ادا او دلیل دا ده چې دوی وایي چې د اطعام 60 مسکینان دا قیاس تکنه په تحریر د رکبه مونږ وایو چې دا قیاس په تحریر د رکبه وکي نو الته هم اساس قید ده چې د دې قیاس جایز ده بیا خدای اطعام 60 روجي نیولل بیا خو دې قیاس جایز وو په ما قبل بیا الته لا مساس قید ولې لګولای پر روجو کې لا مساس قید ولې لګولای چې ته وایې چې اطعام 60 مسکینان قیاس ته پر رکبه نو بیا خدا شپېترو جینولل دې قیاسم په کارو کنه پر رکبه باندې به دې سره الله پاک لا مساس قید نه ذکر کاو نه چې اول سره ذکر کا دوم سره الله مساس کوي ذکر کړ دا دلیل دې خبره ده چې ورسته اطعام 60 مسکینان هغه کې مساس قید نه ده معتبر که معتبر ویا بیا به اعلان مساس ویلای قیاس باندې کار نه کیږي ځکه قیاس کا کوله د اطعام 60 مسکینان بیا په کار ده چې د رجوع قیاس هم الله پاک کړاوي الته اعلان مساس قید نه ویلای په رکبه باندې قیاس کړی وي نه خو رکبه کې لا مساس ویلا ایت رجوع کې لا مساس ویلا قیاس نه کړه نو ما په اطعام کې بیا کې لا مساس قید نه ولګاو معلومه شوه چې دلته نه ده معتبر لہذا اول مقید ده په خپل تاکید جاری او اخیر مطلق ده مطلق په خپل اطلاق جاری او که الته تقید ولګیا د لا مساس چې دا به شپېتو کسانو ته خوراک ورکړي مخکې د جمانه او که جما وکړه نو دا به استیناف کوي دا خو نسخه د مطلق ته په مقید ځکه دا خو تا کل د مطلق په مقید وکړه عقل د مطلق په مقید نسخه ده النسخه د کتاب الله دا په قیاس سره جایز نه ده نو موږ مسلک دا څه د احنافو مظاهر چې زهار وکي یعنی تشبیه د خپل خزي وای ایوه عزو سره د محرماتو ابدیو عزو سره تشبیه ورکی دا څه وای چې خزه ته وای چې انت علی کظهر امي دا تشبیه د خزه دا ایوه عزو د محرم ابدی سره چې مور ده یا مثلا خور هم محرماتو ابدیونه ده یا مثلا ترور هم محرماتو ابدیونه ده اذا جامع امراتو فی خلال الاطعام دغه زهار ولا سره چې جماو کې خپل خزه سره په منځ د طعام کې 60 مسکینان کفاره لا ادا کړی نه چې منځ کې جما وکړه لا استانف الاطعام دا بنم مستقل واپس کوي اطعام او د دې قیاس پر کبه نه ده صحیح ځکه دا ځونی ده کدلته الله مساس معتبر وي به الله ویلای قیاس کوو به نه په ما قبل باندې ځکه که قیاس کولای بیا په رجوع کی قیاس الله ولې نه کړی لا مساس خپل تر رکبه کی ذکر ده بیا ورپسې روجي دي نو روجي ولې نه قیاس کولای البته به الله پاک لا مساس ویل نه ویلای کنه قیاس په کړو خو البته الله لا مساس ویلای ده او په دې کې نه ده ویلای معلومه شي چې دلته لا مساس نه ده معتبر لأن الكتاب مطلق فی اکل اطعام کتاب الله مطلق ده مطلق څه معنی کیږي یعنی معنی واضح ده امزدا کې واضح ده خارج کې فی اکل اطعام پاک ته خوراک ورکول مسکینانو ته فلا یزاد علی شرط عدم المسیس نو نه ذاتی کې په دې باندې شرط عدم جمع بل قیاس الله صوم چې قیاس په صوم کې بل المطلق یجری علی اطلاقی دا مطلق ته او مطلق په جاری په خپل اطلاق والمقید ولا تکیدی التمخ کې قید ده او په خپل تکید باندې جاری و الا لازم بس نسخ د کتاب الله په قیاس او طالبات وكذلك قلنا الركبه في كفاره الزهار واليمين مطلقه فلا يزاد على شرط الايمان بالقياس على كفاره القتل الله فرمای
من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنه. چا چې مؤمن خطأ قتل کړ هغه کفاره ده چې د آزادی مرایه خو مؤمن هل تمرای مقید ده. اوس مونږ وایو چې د زهار کفاره کې مرکبه راغلی ده چې رکبه به آزادې خپل ایمان قید نشته. په کفاره الیمین کې یو سره خانیس یو سړی یمین وکړ بیا خانیس نو کفاره به څه ده غلام به آزادې نو الته غلام مطلق ده په کفاره الیمین کې. په کفاره الزهار کې چې د تشبیه خپل خزه ویلې و ایوه عزو دی محرم ابدی سره هغه کفاره کې خدا د درې کفاره وي چې یا رکبه وا یا روجي وي یا اطعام 60 مسکینانو. دلته چې کومه رکبه ذکر ده په کفاره د زهار کې مطلق ذکر ده. په کفاره د یمین کې چې غلام آزادول دي عام مطلق دي الته قید ایمان نشته. ها په کفاره القتل کې بیا قید ایمان ده. اوس امام شافعي سے فرمایي چې کفارات خو جنس واحده ده. که زهار کې کفاره چې دا طلاق بیان ده یا یمین کې کفاره او کنا په دغه کې کفاره په قتل خطا کې خو کفارات خو یو جنس ده. څنګه جنس یو ده؟ زاجرتون و عقوبتون. زاجر ده منع کون کې ده عقوبت ده خو یو حقیقت ده ټول کفاراتو چې زاجرتون و عقوبتون. زجر ده پکې منع عقوبت ده او چې یو حقیقت ده نو چې کله په کفاره القتل کې قید دادا چې دا رکبه و مؤمنه لہذا دا وایي امام شافعي صاحب چې لوجه د وحدت الجنس نه زهار چې دا طلاق بیان ده کدی کې دا کفاره ده کوي غلام آزادي اب مؤمنی ا قسم کې کفاره ده کوي اب مؤمنی ا قیاس کې د کفاره الزهار والیمین په کفاره القتل باندې دا ټول کې ایمان ضروری ده. مونږ وایو چې دا جنس واحده چیرته ده. کفاره د زهار دا خو جان ته نوع ده. کفاره د یمین او یمین ده نو دا جان ته نوع ده. کفاره القتل دا خو جان ته نوع ده. دا خو انواع مختلفه دي. چې دا انواع مختلفه دي نو یو قیاس په بل ټیک نه ده. لہذا کفاره الزهار کې رکبه مطلقه ده ادا نه کفاره الیمین کې په کفاره د قتل کې مقیده ده. اوس کته مطلق کچرتا کفاره د زهار کې مقید ولګیا دی ایمان په کفاره د یمین کې قید ولګیا دی ایمان نو دا کل د مطلق په مقید ده. دا خو مطلق په مقید بدل شو. کل د مطلق په مقید خو نسخ د مطلق ده. النسخ په قیاس جایز نه ده. دیو جنا کفاره د زهار کې مطلق رکبه ده یمین کې په کفاره د قتل کې ایمان ضروری ده. وکذالک کلنا داسې مونږ وایو ان پشان دی اطعام لکه اطعام کې هم داسې ده چې مطلق تا مطلق په خپل اطلاق جاری په کفاره دی اطعام کې چې کله د خوراک ورکي زهار وخت کې لکه عام مطلق په خپل اطلاق جاری و ال تقید نه و د خبره الا مساس قید نه و پکې مطلق و کفاره بیل اطعام چې په خوراک سره د کفاره ده کې مطلق وا او مطلق په خپل اطلاق جاری کذالک دا سی اطعام لکه مطلق ته په اطلاق جاری ده. کلنا مونږ وای الرکبه فی کفاره زهار رکبه غلام آزادول په کفاره د زهار کې چې دا طلاق بیان ده په کفاره د یمین کې مطلقتون دا کفاره د رکبی مطلقه ده ایمان کته خو نشته فلا یزاد علی شرط ایمان دی باندې نه ذاتی کې شرط ایمان بالقیاس علی کفاره القتل چې قیاس په کفاره القتل وکي ځکه دا خو نسخ دی مطلق ته په مقید ادا په قیاس جایز نه ده ځکه قیاس خو ځونی ده اکتی په ځونی سره نه نسخ کیږي. فین کیلا ان الكتاب فی مسح الراس یوجب مسح مطلق الباس وقد قیدتم بمقدار الناس بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتم بالدخول بحديث امرأة رفاعة. دا اوس اعتراض د طرف ته شوافیونه اعتراض دا چې الله فرمایي سبحانه اذا كنتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم
الى المرافق وامسحوا برؤوسکم. ګوره دلته مسح سیله بے راغلی ده. مسح چې متعدی بی ذاتی نو دا محمولی په تمامه په کل. مثلا داسې رب ویلی وی چې وامسحوا رؤوسکم، دا مسح متعدی وی سر ته بلا با، په بدل ته مسح د کل سر مراد و. چې مسح سیله بے راځي نو دا په تبعیض باندې محمول ده. بل اتفاق ټول ائمه اتفاق ته چې مسح سیله با راځي په بدل په باز محمولی. نو وامسحوا برؤوسکم معنا دا ده چې تاسو مسح د باز سر کوو. اوس شوافی فرمایي چې دا مسح د باز سر ده. باز سر چې دا مطلق ده. باز سر ربع ته وای، باز سر ثلث ته وای، نصف ته وای، باز سر دو څلورو وختانو ته وای. د ټولو کې دا مطلق ده. ادای افراد دي. مطلق معنا واضح ده، افراد معلوم دي. بس بعض افراد اي بازین کانا چې کوم بازی کنیس فراسی باز ده، ثلثی باز ده، دو څلور وختان باز دي. لہذا امام شافعی سے فرمائی چې دلته مسح چې فرض ده مقدار مفروض، اب باز مفروض ده، بعضو مزدا خود دو څلور وختان هم دي. نو دو څلور وختانو مسح چیو کی بس فرض ادا شو. باقی مسح د کل سر دا مستحب ده. ا د باز راس مسح دا فرض ده. ا دو څلور وختانم فرض د باز ده، دا هم د باز فرض ده. لہذا دا فرض. ا کل سر مسح دا مستحب. مونږ احناف شوی، مونږ احناف دا شوی چې مسح متعدی بذاتی به خو کل سر مراد ده. او چونکه دلته تعدیت په بذات نه ده، په به سره ده، باز مراد ده. ٹھیک شو؟ خود باز څه ده؟ ا دې وضاحت حدیث کړی ده. چا حدیث ته د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ هغه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتا صبات تقومین یو کوم صبات ترله چې چیرته خزل مزل غورځي. حضرت مبارک وړو کې او د اسمات ک بیا هغه نه بعد حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم او د سوک ومسح بناسیتی وعمامتی. نبی علیہ السلام مسح د سر وکړه د عمامه. په د مسح د عمامه باندې کې احناف وایي چې دا مسح نه و، دا خو سي پټکی سمولو. لکه سره مسح په سر کې نو بیا پټکی باندې سره لاس اغوا دی وکی. نو دا ترتیب د عمامه و، دا مسح نه و. نو دلته حضور مبارک د حدیث کې دارله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح وکړه په مقدار د ناسیه. د حدیث کې دار دي، د حدیث مغیره کې چې نبی علیہ السلام مسح وکړه د سر په مقدار د ناسیه. ا مقدار د ناسیه دا ربع د راسته. دا ناسیه چې دا د سر ربع ده. سر خو دې نه شروع کیږي. دا ناسیه ربع ده د کل سر. نو ربع فرض ده. اوس دا سوال پیدا شو. چې سوال دا پیدا شو چې مسح د سر په باس کې ده. دا مسح د سر په باس کې دا مطلقه ده. تاسو یې تاکید کوو په مقدار د ناسیه. دا په حدیث سره کو چې حدیث مغیره ابن شعبہ ده. حدیث خبر واحد ده، دا ځونی ده. چې دا ځونی شو نو تاکید دی مطلق را لای په حدیث ځونی. ا تاکید دی مطلق په حدیث ځونی سره دا کل دی مطلق په مقید ده. عقل دی مطلق په مقید دا جایز نه ده. دا خو نسخه دی مطلق ده. دیو چې تاسو دلته تاکید کړی ده په حدیث مغیره ابن شعبہ. دا خو حدیث ځونی ده، خبر واحد ده. تاسو دا تاکید وکړئ باز، نو دا کل دی مطلق په مقید شو. عقل دی مطلق په مقید نسخه دی مطلق ده. النسخه په خبر واحد جایز نه ده. دا ویل کته سوالو کې په ما شافعي صاحب چې تا هم دا سکړی دي ځکه وامسحوا برؤوسکم باسله د مسله په تبعیض محمول ده. اته مقدار د دوه څلورو وختانو وای چې دا وای او تام نسخه دی مطلق کړی د په مقید. جواب دا ده چې نه ما خدا تاکید په حدیث نه کړای،
ما خدا په خبره وای تخصیص نه لکړه. حدیث قران کې غراله ومسحو برؤسکم په باز سر مسراله اباز نه دوا سلور وختان مراد کېدل. دا ما په حدیث نه دا تخصیص کړي په خبره وای چې کل دی مطلق په مقید راشي په خبره وای چې ځونی ده النسخ په ځونی جایز نه ده. نه ما خدا دوا سلور وختان دا مزداق ته باز ګرځولې دي په حدیث سره خدا زیادت مان نه کړه. دا خو دې باز مزداق دي چې الله فرمایي ومسحو برؤسکم. نو برؤسکم سیله ده مسیده باز نو باز خو دوا چلور ته وای. نو دا خو مزداق الایت ته ما خو په حدیث تخصیص نه کړه. تاسو په حدیث تخصیص وکړه ځکه تاسو په حدیث ته مغیره باندې عمل وکړه رضی الله تعالی عنہ چې مقدار د ناسیه ده حدیث ونی ده او مطلق ته کتاب الله کتی ده. نو لازم چې تخصیص ته کتی په ځونی نسخ رااله ولی کل دی مطلق په مقید سره په حدیث خبره واحد سره چې ځونی ده اقل دی مطلق په مقید نسخ ده نسخ په خبره واحد سره جایز نه ده. دا ویله شوافی ودا اعتراض وکړ. یو خبره دوم اعتراض کوي شوافی دوم اعتراض کوي چې ګور الله سبحانه فرمایي حتی تن کې حزوجن غیره یعنی کچیرته یو سره ولګی دی خپل زنانه ته 3 طلاق ورکړي بیا د اول خاوند پر ځای جایز نه ده. حتی تن کې حزوجن غیره حتی چې دا نکاح کی بل زوج سره بیا هغه طلاق کی عدت تیر کی بیا پس زوج اول پر دا جایز ده. اوس حتی تن کې حزوجن غیره مونږ دا څه وایو مونږ دا څه فرمایو چې نکاح ده بل زوج سره وکي خو بل زوج به دې سره وته کوي انزال وشي یا نه قوت بکې. نو شوافی فرمایي چې ګور الله په خدا سے فرمایي حتی تن کې حزوجن غیره نو تن کې هم معنا حقيقي هو نکاح ده. نو معلومه شو چې انتها د حرمت غلیظه چې دا ول زوج پر ده حرام ده دغه حرمت غلیظ سخت حرمت انتها تن کې حدا صرف نکاح ده دا انتها ده. بس نکاح زوج ثاني سره ده نکاح کینو بس حلال شو. تاسو خدلته وته شرط لګو چې نه دوم زوج باندې سره وته کوي نو دا وته قید لګول دا تخصیص ته په مطلق کتاب الله کې او تخصیص په مطلق کتاب الله کې دا ټیک نه ده په خبره واحد. تاسو دا تخصیص په خبره واحد کو څنګه خبره باندې چې حدیث امره رفاعه ده په دې سره دا تخصیص کو چې دلته نکاح صرف نکاح سره د اول زوج ته نه حلاليږي وته بکې دوم زوج پس به د اول زوج ته حلاليږي او دا تخصیص نکاح په وته سره دا تاسو په خبره واحد سره کو دا تخصیص مطلق مقید کو په خبره واحد. خبره واحد څه ده چې حدیث امره رفاعه ده رفاعه رضی الله تعالی عنہ هغه زوجه وا هغه طلاق ورکړو طلاق نه بعد دا ولګی دا مغلظه وا نکاح وکړ عبدالرحمن ابن زبیر سره رضی الله تعالی عنہ هغه سره چې نکاح وکړ نبی مبارک تراله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته فرمایي حضور مبارک ته چې رسول الله مبارک ما خو رفا خاوند هغه طلاق ما طلاق زنان عبدالرحمن ابن زبیر سره می نکاح وکړ خو عبدالرحمن ابن زبیر ما مندک ضعیف جما کې ضعیف تا دا سه ضعیف تا که حدبتین حدبه ویل دا لکه د کمیس لمن نو کمیس لمن خو زوړان دي کنه نو چې زوړان دي نو که معنی کامل شاوت نشته نو حضرت ته فرمایي صلی الله علیه و سلم دا وګوره تاسو مون نفس ماهیت ده دا وای تاسو مون نفس ماهیت ده دغه ودینه پیدا یو کړ هر سره دې نه پیدا خاجدار اوس ګوره نو حضرت ته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې اتوریدینا ته دایره دلره چې ته بیا واپس رفعت واپس دې ورته او یا رسول الله مبارک حضرت ته فرمایي چې لا نشه واپس کړه حتی تذوقی عسیلته
ويذوق هو من عسيلتك چې ته دې غبین وسکه دا تا غبین وسکه کنایه د دخول نه یعنی جما او کی تر سره چې دخول نه کړي نو نشي تلای ته اولته نو تاسو دا وایو چې حتی تن کې حزو جنغاره په دې سره ځای نه حلاليږي وته بکې ور سره ادا وته قید دا تاسو په حدیث کې مر رفای سره زیات نو کل دی مطلق په مقید رااله اکل دی مطلق په مقید نسخه ده النسخه دی کتاب الله په حدیث په خبر وای سره جایز نه ده دا دو سوال وکړه دا ګوره جی فین کیلا ان الكتاب فی مسح راس یوجب مسح مطلق الباس کتاب الله وامسحوا برؤوسکم کې په مسجد سر کې چراغ لاله یوجب دا ثابتې مسجد مطلق باز ځکه بای سیله ده وقت قیدتم بمقدار ناسیه اتاسو بعضو قید لګول ده التخصیص مقیده په مقدار د ناسیه چې ربع د راسته بل خبر په حدیث مغیره سره رضی الله تعالی عنہ درغه ول کتاب مطلق فی انتهاء الحرمه الغلیظه کتاب د قران عظیم شان دا مطلق ده په انتهاء د حرمت غلیظه کې چې دغه حرمت غلیظه سخت حرمت زوجیوال پاره چې دا راغله ده دا منتهی ده بن نکاح بس چې نکاح زوجی ثانی سلو کې به حرمت غلیظه ختم شو بیا اول پر جایز ده کله طلاق ورکی بیا د اول تزي دا جایز ده نو کتاب مطلق ده په انتهاء د حرمت غلیظه کې چې د حرمت غلیظه منتهی ده بن نکاح وقت قیدتم بالدخول اساس دا مقید کړه په دخول سره په حدیث امرأ رفاعه سره رضی الله تعالی عنہ نو لازم چې کل دی مطلق په مقید نسخ رااله النسخ په حدیث رااله حدیث خبر واحد ده ادا ظنی ده قلنا ان الكتاب ليس بمطلق في باب المسح فانه حكم المطلق ان يكون الاتي باي فرض كان اتيا بالمامور به ده جواب کې وایي چې نه ما تکید دی مطلق په مقید نه دا کړای سره اول سوال نه جواب کوي ما مطلق نه دا مقید کړای چې ته ول ته هم څه بیروشکم مطلق سر دا باز او تاسو تکید کو په مقدار دیناسي نو تکید دی مطلق شو په مقید او په حدیث سره حدیث خبر واحد ده نو کل دی مطلق په مقید را لای چې نسخه ده په خبر واحد دی وایي چې نه سړیا دا مسجد سر چې دا باز مسجد سر دا مطلق نه ده دلیل یې څه ده مطلق کې دا قانون ده چې معنی متعینه یو افراد متعینه او مطلق په مرتبه د شی مطلق کې شی کې ده او مطلق کې شی معنا نفس ماهیت النفس ماهیت تا کپ زمن دی وکی ماهیت تا ک دوو کی ماهیت تا مطلق انسان په معنا د نفس انسان دا مطلق ته کوي چې انسان نه مخ کې بیا قید نه ده ځکه قید خوريسته لګي دا خو مخ کې ده مطلق انسان نفس انسان نفس انسان څوک ته ماهیت ته ماهیت چاته وي شي ته وای کنه و انسان شاید نو دا مطلق ماهیت ته او مطلق ماهیت مطلق شاید یعنی نفس ماهیت نفسیت ماهیت متحققیږي په ځمن دی یو کې دوو کې ټولو کې دته مطلق وای نو دا حتی دا ومسحوا برؤوسکم چې رب فرمایي دا مسد باز سر ځکه بي سیله واقع ده کنه مسد باز سر دا مطلق نه ده دلیل څه ده دلیل دا چې مطلق معنا معلومه یو ټکای افراد معلومي چې په هر فرد عمل وکړو نو تا په مطلق عمل وکړو کایو فرد باندې دی وکړو کدو باندې دی وکړو کله سو باندې دی وکړو کټولو باندې دی وکړو نو تا په مطلق عمل وکړو لکه تو انسان را لای چایس کی مطلق انسان نو مطلق انسان نفس مایت تا یو فرد را لای مطلق انسان را لای دو را لای مطلق انسان را لای ټول را لای اس بالفرض بیا مطلق انسان را لای نو مطلق کې قاعده دا چې معنی معلومه ای افراد معلومي چې په هر فرد عمل وکړو نو تا په مطلق عمل وکړو او دلته دا څه نه ده ځکه دلته الله مقدار مفروض ذکر کوي دا څه وایي وامسحوا برؤوسکم فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق دا فرض
وامسحوا برؤوسکم فرض. نو الله فرض ذکر کوي. اوس که یو سړی نصف سر نصف راس مسک یا ثلث مسک یا ثلثان پکې مسکړ لا یکون آتیان بالفرض، د په فرض عمل نه وکړ. حالانکه الله خو فرض ذکر کړی دا چې مخ مینځو فرض، لاسونه مینځو فرض، مسکو د باز سر فرض. اوس که وسړي نصف سر مسک دا فرض نه ده. که دو ثلثه مسک فرض نه ده، که یو ثلثه مسک فرض نه ده. نو معلومه شو چې دا مطلق نه ده. که مطلق ویا نو مطلق خو معنا معلومه افراد معلومي چې په هر فرد عمل کې په مطلق ته عمل وکړو. اوس کته نصف سر مسکه یا دو ثلثه مسکه یا یو ثلث مسکه په فرض دراتل نه وکړو. فرض پکې مقدار د ناسیه ده دی باندې دراتل وکړو، یا دو څلور وختان دي په دې دراتل وکړو. فرض داشه ادا زیات ثلثان یا ثلث یا نصف چې کم زیات ایسه دا مستحب ده. نو کنیم سر دې مسکه فرض باندې دراتل نه وکړو، په مستحب دراتل وکړو. په دې کې فرض مقدار د ناسیه ده فرض ادا شو، یا دو څلور وختان دي پرای دي مشافي چې فرض ادا شوی دي. لہذا پته ولګی چې دا مطلق نه ده. که مطلق ویا بیا خو په هر فرض عمل کې په مطلق عمل ده. نو که په نیم سر د عمل وکي یا په درې میسي یا په دو سلطو نو په فرض د عمل نه وکړي. حالانکه مطلق وای دی چې معنی معلومه افراد معلومي چې په هر فرض عمل کې په مطلق عمل ده، چې په نصف عمل کې یا په ثلث دا نه ده. په مسجد سار مقدار مفروض باندې عمل نه ده چې نه ده، نو دا مطلق نشه. چې مطلق نشه نو څه بیا ده؟ وای دا مجمل ده. مجمل چاته وای؟ مجمل دی ته وای چې معنی خو معلومه خو مصداق نه معلوم. دلته داسې ده مسجد سر بیروسکم بعض سر باندې نمبر سکو، نو معنی خو معلومه ده خو مصداق نه معلوم، خارج کې وجود اجمال شده. نو فرق مطلق ادي مجمل ده چې مطلق معنی معلومه یا افراد معلومه، ا مجمل معنی معلومه خو افراد مصداق نه معلوم. نو مسجد سر چې رب فرمایي چې وامسحوا برؤوسکم دا مجمل ده، معنی معلومه ده، افراد ممتنع معلوم. ا قاعده ده چې د مجمل تفسیر په خبره وایي جایز ده. مجمل تفسیر چې کیا په خبره وایي سره جایز ده. نو مونږ چې تفسیر وکړو پرو به راز سره په مقدار د ناسیه سره په حدیث مغیره ابن شعبہ اگر کا خبره واحد ده خدا دې مجمل تفسیر مو وکړ چې بعض مسنه دغه مراد ده ربع ناسیه دا دغه مجمل تفسیر شو. تفسیر دې مجمل په خبره وایي جایز ده، لہذا مونږ عمل وکړو په مجمل باندې. تفسیر مې خبره وایي وګرځاو. نو ته چې مانشافی سے اعتراض وکیا چې دا کل دی مطلق په مقید ده او کل دی مطلق په مقید په خبره وایي جایز نه ده، دا غلط اعتراض وکړه. دا شو